السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو ورکړی وو امید لرم چې تاسو ټول به روز خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ انګو کې ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخته شوې ده چې یو بل ښایسته د 19 کالو هلک چې نوم یې محمد انیس دی هغه ډېر بې دردۍ سره قتل شو محمد انیس په کومه طریقه قتل شو اخر چا قتل کو دوستانو کو چې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ کو سپورې چا زموږ د چینل مخه نوي سبسکرایب کړئ خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خلیوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي کانګو کې ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخته شوې ده چې محمد انیس نامعلومه کسانو ډېر بې دردۍ سره قتل کړی دی محمد انیس د کپړو ورکو ته شان د دوکانو ډېره زیاته غریبي وه بل پلار له به یې پیسې ګټلې پلار به یې په هغې باندې وخت تېرولو خو دوستانو محمد انیس د پلار د ګټې وټې یوه وسیله وه هغه هم د دغه کور نه لاره دوستانو محمد انیس ډېر بې دردۍ سره قتل شو تر اوسه پورې د محمد انیس پولیسو نه په یاد ده چې نه به پولیسو څه کار شروع کړی دی چې د قاتلان گرفتار کړي محمد انیس چې کله د شپې دوکان بند کو 8 بجو ټیم و کور ته یې سودا لرله په چینچی کې ناست و نامعلومه کسانو پې فایرنګ وکړو چې کله هسپتال ته یوړو نو هسپتال کې ورته کله یوه بانه کوله کله بله بانه کوله خو اخر داسې وشوه چې محمد انیس په هسپتال کې ساه ورکړله او ډېر بې دردۍ سره قتل شو دوستانو محمد انیس پلار ډېر زیات جاري وایي زما زوی سره ډېر زیات ظلم شوی د حکومت نه دا وسیله ساتم چې حکومت ماته ډېر ژر انصاف راکړي دوستانو که زموږ د ویډیو خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خلیوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام